ګران ورکو د نن د ورځې د موضوع خواته راځم چې د انسانانو یا د علاقې یا د یو صوبې یا د ملک په ترقۍ کې سړکونه څومره بنیادی کردار ادا کوي. نو دا خبره بالکل د لمر په شان بالکل ښکاره ده که نه، یعنی د ورځې د رڼا په شان ښکاره ده دا خبره چې سړکونه د نقل و حمل یعنی له یوه ځایه بل ځای ته تګ د ترقۍ او د خوشحالۍ زیری وي، او دا سړکونه په دې کې یو ډېر لوی کردار چې کوم دی هغه ادا کوي. رفتار تیز وي، مال برداری په اسانه سره رسیږي، او عام کم چیرې موږ یو سفر کوو چې سړکونه ټیک وي نو هغه خراب روډ په نسبت باندې هغه سفر ډیر بهتره وي. حکومت پاکستان او حکومت بلوچستان دا کوشش کړی دی چې په صوبه کې د سړکونه جوړ سي، یو ډیر لوی کردار لري. تاسو وینئ چې زموږ په کومو سړکونو باندې کار سوی دی او هغه مکمل دی، نو د هغو سړکونو سره په اطرافو کې اوسېدلو والا کلیوال یا له یوه ښاره و بل ښار ته تلو راتلو والا خلک چې کوم دي هغه څومره زیات خوشحاله دي، څومره یعنی د هغو خلکو ترقي چې کومه ده هغه سوې ده. په دې کې د زراعت د ترقۍ هم یو ډیر لوی کردار دی، یعنی زراعت هم ترقی چې کومه ده هغه کوي او زرعي شعبه چې کومه ده هغه پر مخ باندې ځي او هغې ته ترقي ملاوي شي، خوشحالي راځي په علاقه کې. ځکه چې د زمیندارانو مال چې کوم دی مطلب دا فروټس ولئ، سبزیات سولو، فصلونه سولو، دا له یوه ښاره و بل ښار ته په رسېدو کې یو ډیر کم ټایم خوري او ښه محفوظه ورسیږي. نو پاخه سړکونه چې کوم دي هغه د خلکو د پاره فایده مند دي او عام زموږ د زرعي شعبې دپاره یا د ترقۍ د پیا د ګرځېدو دپاره هم یو ډیر لوی اهمیت لري. ګران اردوکو زه راځم په دې حواله سره سی نور سامان چې کوم دی، یو خو زراعت شعبه معیاره که نور سامانونه ځي او راځي د سړک د پخېدو له وجې دا سامانونه راځي، او که چیرې دا سړک کچه وي، مات وي، سنګل وي، نو دا تکلیف به تاسو لیدلی وي څومره زیات تکلیف وي که نه. هغه کم مال برداری سی ټرکونه کوي هغه هم په ډېر مشکل باندې راځي، د هغو ټایرو ته خطره وي، ټایم ډیر زیات لګي چې شپې د ټرکونو په لارې باندې وسی چونکې روډ خراب دی، او بیا چې کله بارانونه وي واورې وي نو بیا خو دا کچا روډونه یا ګډ مات روډونه یا سنګل روډونه چې کوم دي دا د سفر قابله نه وي. نو د بلوچستان په حواله که موږ لیږم وګورو نو په بلوچستان کې څه شاهراوي چې کومې دي دا تیارې سوي دي، خو لیکن په ډېرو شاهراو باندې دغو په ډبل کولو باندې یا د هغو په توسعې باندې هم دا وخت کار چې کوم دی هغه لګیا دی، او یقینا د خوشحالي زیری دی. راتلونکي 4-5 کلو کې به بلوچستان چې کوم دی دغه شاهراوي تیاری سي او دارنګه به بلوچستان د دې شاهراو په توسط سره د ترقۍ په لور باندې روان سي.